يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة آیت مبارکہ کی گدا خبر ذکر کړي و چې دا دیار لسم حکم دے رضا یا والوالدات کی چې کم توجیحات نو هغه موږ ذکر کړیو لیکن آیات مبارکہ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له پاتې شوی یو خبر داوا آیات مبارکہ کی چې طلاق شوی میندې با خپلو بچو له پی ورکړي. نو دویمه خبره دا وه چې خاوند به د هغه خپلو مطلقو خیال ساتي، د هغې د ډوډۍ د جامې جوړې خیال به ساتي. نو دریمه خبره د معروف بیان او وضاحتو چې جامه جوړه پیزار دا به د هغه بنده د وس مناسب وي. نو اوس ښځې او خاوند ته وایي چې د دې بچي په وجه باندې یو بل له به ضرر نه ورکوي. لا تضار والدة بولدها، لا تضار صیغه یا د معلوم یا د مجهول. اول توجیه کوم د معلوم والا لا تضاررو چې معلوم صیغه شي نو معنا لا تضار ضرر دین ورکوي والدة مور، ضرر دین ورکوي دا مور بولدها په سبب د بچی خپل چا لرا د خاوند لرا. ولا مولود له او ضرر دې نه ورکوي پلار بولده په سبب د بچی خپل د مور د بچی لرا. دویمه معنا دویمه توجیه معال د مقصد په اعتبار یو ګرځي، د معلوم او د مجهول فرق دی. لا تضار را دویمه توجیه صیغه د مجهول شي. لا تضار را والدتم ضرر دې نشي ورکولی. لا تضار را ضرر دې نشي ورکولی والدتم مور د بچی تا بولدها په سبب د بچی داغه. ولا مولود له او ضرر دې نشي ورکولی پلار تا بولده په سبب د بچی داغه باندې. دا دوه توجیحات شو. اوس لږ غونډې دوباره وام او ته ورته ګوراړون بنئ توجیه او ځان پوه کا په مطلب. لا تضار ضرر دې نه ورکوي ما دا توجیه کړم بنئ که نه. ضرر دې نه ورکوي دا مور پلار د بچی لرا بولدها په سبب د بچی خپل باندې. دا مور دې ضرر ورکوونکې نه ګرځي چې بچی له پی نه ورکوي او پلار ته ورته وایي چې دې بچی له در له پی نه ورکوم. ولا مولود پلار دې ضرر نه ورکوي. ولا مولود له او پلار دې ضرر نه ورکوي
دا خپل خزی لرا مطلقی لرا بی ولده په سبب د بچی خپل چه آغا وی زب پیور کوم زما زړور پس روانیږي او دا پلار وی ناز تاله نه در کوم کتره در نه جدا کوم دا دی نه کوي نو سرا شدوی میں توجیه لرا آغی تو گوراو زن پوکا ما دا ویلیو لا تزوار را ضرر دین نشی ورکولے والدت المور لرا پا سبب دا بچی دا غی چه بچے تین جدا کی او اغور پس جاڑی نا ولا مولود لہو او ضرر دین نشی ورکولے پلار لرا بے والدی پا سبب دا بچی دا غا چه آغا وی چه پای ورلا ورکاو مور ورتا وی چه زی ورلا نور کوما دا دوار رازی کلا ظلم دا جانبا دا پلار نہیں نو کلا دا ظلم دا جانبا دا مور نہیں اللہ دوار وی دا سمکوی وعلى الوارث مثل ذلك او پوارث باندې مثل ذلك په مثل دغه احکام ده وعلى الوارث مثل ذلك پوارث باندې مثل دغه ده مثل دغه احکام ده دا رالا پنځم خبره په آیات مبارکه کې او وارث کے دو قول دی وارث یا چه کم دے نو دا پلار مراد دے یا وارث دا بچی مراد دے وعلى الوارث پا وارث دا پلار بندے مثل ذالکا پا مثل دا احکامو دی پلار مرد دے نو دا غوارث بوی ترا وغیرہ اغبا دغه چې د احکام ادا کوي د دې بچی د طرف نه بعد هغه د مور خیال ساتي او د بچی با خیال ساتي چې داغه رضا او د رضاعت مود پرشي کا غوارث نو بنا بر قول ثانی د بچی با بل طرف ته سوک وارثي هغه د هغه کار ادا کی هغه احکامات ادا کی اللہ اللہ وعلى الوارث او واجب دی پوارث باندے کوارث تپلار او د بچو مثل ذالک په مثل دغه احکامو فإن ارادا فصلا عن تراض منهما فتشاور پس کچره اراده وکړه د دواړو خزی او خاون فصلا د پایونا د پرې کولو عن ترازن په رضا منتیا سرا عن سببیه کا په سبب د رضا منتیا منهما د دواړو دا آیات مبارکه کې الله شپږما مسله دا فإن ارادا فصلا عن تراض منهما که اراده وکړه د دواړو الحمدلله خزی او خاون دواړو فإن ارادا پس کچره اراده وکړه د دواړو خزی او خاون د پایو نه د جدا کولو عن ترازن پر زامن تیا سرا منهما چې وی د دې دواړو د طرفنا خزام رضا خاوندوم رضا وتشاورن او پس د یو بل سرا د مشورینا فلا جناح علیهما بیا سګونا نشتا پدې دواړو باندې خاوندوم رضا خزام رضا او د دواړو په مشوره سره هغه بچي د پيونه پرې کړې شو
نو بیا نه په خاون باندې ګناه شته او نه په ښځه باندې ګناه شته. لیکن توجه کوا، لیکن کچری بغیر د رضامندیا نه، کچری بغیر د مشاورت نه ښځه پی نه ورکوي او خاون منت کوي نو ښځه ګناهګاره ده. او که خاون دې خپل مور ته نه پرېږدي او ښځه وایي چې ماله بچی راکا چې پی ورکم، نو بیا خاون ګناهګار دی. او که خاوند هم وایي چې نه در کوم بچی او ښځه هم وایي چې زه در لاډو ساتم نه، نو بیا دواړه ګناهګار دي. فلا جناح علیهما دې جملې ته وګوره او جمله متقدمه هغه وګوره چې لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نو هغه دغه درې صورتونه ښایي، دغه درې صورتونه ښایي د ګناه. خاون نه ورکوي بچی مور لرا، خاون ګناهګار، مور نه اخلي مور ګناهګاره. ټیک شو، نه خاون ورکوي او نه مور اخلي، دواړه ګناهګار. څلورم صورت هغه دغه دی چې کوم دغه جزیه کې مصرح دی. څلورم صورت هغه دغه دی چې دغه جزیه کې مصرح دی چې فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما. رضامندیا د دواړو، مشاورت د دواړو، بچی د تینه پریک او د پیونه کټک، نو بیا په دواړو باندې ګناه نشته دی. دا څلورم صورت د دینا علاوه نور درې صورتونه د ګناه دي. وَإِنْ أَرَدْتُمْ حکم در رضاعت من الاغیار، خپل مور پی نور کول یا خپل مور داغی سینه کې پیونا، نو چې پی نو نو بل زاینا یو زنانه سره خبره کول چې هغه ورله پی ورکی هغه ورله تی ورکی، داغی حکم ذکر کئ. وَإِنْ أَرَدْتُمْ او کچر استاسو اراده وا ان تسترضعوا اولادکم، دا چې طلب کئی تاسو مین دے رضاغی اولادکم دا پارا د خپل اولاد، طلب دو پی ورکولو کئی د پارا د خپل اولاد، فلا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سباننے. اذا سلمتم کلچے اوالا کئی تاسو آغا چور کوئی تاسو بالمعروف موافق د دستور، یا اذا سلمتم بعض مفسرین کرام ہوئی سلمتم پمانا دا الزمتم، کلچے لازم کئی تاسو ما آغسا چور کوئی تاسو بالمعروف موافق د دستور. مانا بلا رضاعی مور ور لگورے، بلا زنانا د پیو ور کون کے گورے، نو گناہ نشتا، خو لازم کا پزان باندے آغا اجرت چه تاسوی د دستور موافق ورکوئی. عربو کے دستورو چه رضاغی میندو با پی ورکول نو آبے پوجرت ورکول، شریعت آغا باقی پر خودل اجرت اغستیشی که اجرت مسئلہ ناخلی لکه زمان د دستور مطابق پختنوں کے کناخلی نخدا، لیکن داغی
زنانا خیال تو ساتا چستا بچی لپی ورکی نو داغی جامع جوڑا پیزار دا خوپزان لازم کا دا ورکا ورنو جرت موافق دا دستور ورکا خدا ندا اللہ اکبر دا ندا چی آغی پی ورکلل پو جرت باندنے نو گینی داغی آغا ہر حقوق ختم شو نا آغا بیاو موردا آغا بیاو صدا موردا و امہاتکم اللاتی ارزانکم اللہ وی آغا مور سر بنی کان نکے کمی مور چی تالا شود در کڑی دی مانا رضاعی مور در رضاعی مور سرا نکا نشتا دے آغا پتا باندے حرام دا صدا حرام دا داغی حرمت داغی عزت دا باقی دے آغا مور دا داغی با آغا سے خیال ساتے لکا سنچے دا مور خیال ساتے وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيَرِگئی دا اللہ تعالیٰ نا وَعَلَمُوا پوشئی ان اللہ بما تعملون بصیر چی یقیناً اللہ پاغا چتا سوئے کوئی سویر لیدن کے دے کتا اللہ لگو تاتما دا آیات رالا والوالداتو یرزعن سرو لگوا اللہ نو یری گئی اللہ ستاسو عملونا بینی نو والوالداتو یرزعنا اولادهن حولین پای ورکی با گوارے اللہ دے دا عمل وینی چرتا انکارو نکے نو او خاوندا وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن وکسوتهن اللہ دے دا عمل وینی دا دے دا جامع جوڑے او دا روٹی خیال بساتے نو گوریات ساتا دا وس مناسب دانا چه وس دے دا زرو دے راروانا کڑے دے دا 200 دا 300 نا لا تکلفو نفس الا وسعها نو گوارے خزے چه دا غوست 500 دے نو دا زرو مطالبہ بنکے لا تکلفو نفس الا وسعها گینے واتقوا اللہ وَعَلَمُوا ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ وینی کت ڈیر غواڑے یا بخل کئی خاون نو غینا رب کریم خبردار نو گوریات ساتا لا تزوار والدتم بولدها زکا چہن اللہ بما تعملون بصیر گورے خبردار ولا مولود له بولده پلار لبزرد نشور کولے پلار بزرد نور کئی زکا تقوی اختیار کئی دا اللہ نو یری گئی گینی اللہ ستاسو اعمال وینی وعلى الوارث اسلو ذالکا وارث والد وارث ولد پاغی بادنے بیاد دا احکامات واجب فرض دی کوئی نکڑا نو اللہ وینی گورے بیا بس سزاور کئی ہاں مشاورت کوئی او رضامندیا کوئی نو داغی سرا کد تینا کٹ کلیشی نو گناہ نشتا خدا غینا علاوہ صورتنا درے دا غینا علاوہ غی سرسلورو دا غینا علاوہ دری صورتنا اللہ کا آغا صورتنا رالل اختیار کلیشو پاغی کی بگناوی نو گناہ نزان بچ کا وَعَلَمُوا ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ لی دن کے دے نو رضامن تیا سرک کے نو اللہ تا پتا دا گناہ در باندی نشتا نو کا اغیار اغی کی زنانا گورے دا پارا درزاد دا پیور کولو نو گناہ نشتا خدا غی خیالو ساتی او ٹھولو کی در توام چے واتقوا اللہ طول احکاماتو کے وام واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ
بما تعملون بصیر.